تاسو یقین وکړئ چې د هر پښتانه دی. په دې کې بیا تاسو یقین وکړئ چې دغه په دا تکلیفو کې شکل خلک هم دغه وایي، خلک هم دا وایي چې داسې څوک مال راغلی وای چې هغه زما پر سر لاس تیر کړی وای، زه په سینه پورې ټینګ کړی وای، او زما غم د ځان غم، زما تکلیف د ځان تکلیف بللی وای. زه 6 کاله د مخه چې په اوله ورځ رالم پر ایرپورټ باندې، ما دا اعلان وکړي چې زه راغلی د امن دپاره. زه بیا اوس دوی سره دا وعده کوم او دا اقرار کوم، دا اعاده کوم په هغه ورځ چې ما کومه خبره کړې ده، که په دغه تکلیفو کې، په دغه د مور په بورېدو کې، د ورېندار په کونډېدو کې، د مځکې و د جایداد و د دکان پر معاملو باندې ورور وژونکی، نو زه دا وعده تی ته او هغو خلکو ته ورکوم چې ستی پر هر شي سره بد دی. دغه دنیاوي معامله نور خو زما خلک زه برته نسم راوستلی، دغه دنیاوي معامله چې ستی سره بنده ده، د دې ټوله پور زه ورکوم، د دې ټوله سرټیټیا زه کوم، د دې ټوله ننوات یې زه کوم، د دې ټوله خواست زه کوم. دغه هر څه زور چې دی تی پر ما وباسئ، د خدای دپاره راولاړ شئ، سره کښېنئ. ستی معامله سره بنده ده، خو دا وایي دی چاته اختیار ورکړي یا وایي دی چاته خپله خبره وکړي چې پر هغه ستی یقین وي، ستی باور وي. نن اوس موږ ته دا اوس چې موږ دلته ناست یو، موږ ته ډېره لوبه را روانه ده، د شمشازۍ او د سیګۍ. اوس موږ په هغه کې هم لګیا یو، په دا نورو معاملاتو کې هم لګیا یو چې زموږ هر څه وس وشي، هر رقم چې کېږي، که په شپو وي، که په ورځ وي، که په ځغاسته وي، که په میدان وي، که په تاوان وي، که په هر شي، موږ دا کار کوو. دا موږ نه پرېږدو چې دوی موږ ته هر څه وایي، هره خبره کوي، هغه زور د دوی پر موږ وباسي. خو راسئ سره کښېنو، راسئ چې سر سره خلاص کړو. دا دی رؤف اغا او صدام اغا، دا د دواړه سره ناست د 1915 د مخه یو په بله پسې سره ګرځېدل، سره وژنو وې. اوس هغه ښه وخت دی که دا ښه وخت؟ دغه رؤف اغا او نجیب اغا رالو ما سره په مجلس کې، خو زه به هم ورتلم، دوی به هم راتله په دغه 20 ورځو کې. ته یقین وکړئ چې دوی دواړه رالو، دا مشران و د ایوب کور، د یوه لاس نه و، د یوه پښه نه وه، چې دوی رالو ما پر وژړل چې یا الله دا خلک د دا مصیبت څخه پروردګاره خلاص کړي. اوس نو دا د جنګ دی که دا د جنګ دی که هغه بل د جنګ دی؟ هغه د خدای پاره دی، زه جنګ ولې کوم؟ زه نه کوم. راسئ موږ مصلح خلک د مابینه سره وباسو، راسئ دی خلک راټول کړو. په جلوس باندې دا خلاصې نه کېږي. د خلاصې اول شرط دا دی چې ته به دغه کورنۍ چې خوږ کورنۍ ده، د هغه په برابري به ځان، بلکې د هغه به لا ځان ټیټوې. ته به نواب، سردار، خان، پیر، ملا دا نه جوړېږي. ته به دله ورځې و ده ته به وایې چې زه ستا قریب یم، ده ته به دا یقین ورکوې، دی به په تا باور کوي، ته به د ده غم کموې، ته د ده په تکلیف کې به ځان ورسره خوږې، ته به ورسره زغلې، ته به در تحصیل ورسره زغلې، ته به در ډي سي ورسره زغلې چې د دوی دا معامله سره خلاصه شي. نو زه ټوله علاقه ته، ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې هر څوک په دا معاملات کې سره ښکېل وي،
دی خلک پیدا کړي، مصلح خلک دې پیدا کړي. دا زما یقین دی چې د دواړو فریقو دا یقین سي چې زما معامله پر حق او پر انصاف خلاصېږي. هېڅوک لیوني نه دي چې دوی توپکان په غاړې زغلي ښځې بغارې وي، دوی زغلي سره وژني. دوی ته به یقین ورکوئ چې دوی سره چې کومه معامله یا کوم تکلیف شوی دی، موږ په هغه تکلیف کې دوی سره ولاړ یو، دوی سره ملګري یو، او موږ دوی ته انصاف در اخلو، انصاف در پیدا کوو. موږ د اصلي خبره در حل کوو د خدای او د رسول در حکم لاندې. زه فکر نه کوم چې پښتانه ډېر لوی سینه لري، ډېر لوی عقل لري، خو دا خبره خلاصېږي، خلاصېدل لري. الحمدلله دا خبره چې اوس خلاصه شوه. بل زه د دې خبرې د هره معامله چې ده دا د فریقین په خپله هم سره خلاصېږي، خو د دوی ته دا لار نه وي، داسې شی نه وي چې دا خبره د دوی په ترتیب سره وکړي، سره خلاصه کړي. خو دغه یو نوعیت ترتیب هغه لار برابرول چې دی دا ضروري دي. خو بهرحال زه د ملک صاحب، رشتیا صاحب، د دې ټولو حاضرینو کورودانۍ وایم، خاص کار د هغه خیلو د روف هغه صدام هغه د دې کورنۍ سره چې الله پر موږ زموږ پر ټوله علاقه پر ټوله پښتانه باندې رحم وکړي. رحم یې داسې رحم وکړي چې موږ په خپله ودې ته په دې زه په خپله خو نه یم اریان، مګر حاجي اختر ودې ته اریان دي چې دا دونې کیسه نه وه چې دا خلکو موږ دونې په دغه باندې په دونې عزت افزایي موږ ته وکتل، په دونې په نظر یې وکتل. زه ورته وایم یا داسې دی دا خلک د دې شي وږي، دا شی نایاب و، دا روغه خلاصه په اخلاص دا نه وه. دا خلکو چې دا ولیدل و دې ته د مرغلرې حیثیت ورکړي. اوس مرغلرې چې نایابه ده قیمت یې بیخي ډېر دی، نو په هغه نظر په هغه اساس دا خلکو حوصله افزایي ده. د هغه فریقین چې په دا خبرو کې ښکیل دي د هغو دپاره خوشخبري ده چې هغه به دې شي ته ګوري چې په عمل کې څونه برکت دی، څونه ښه دی، څونه خوند دی. نو دغه خوند دی خدای زموږ سره نه ورکوي، دا خوند دی همیشه خدای موږ ته راکوي. او دغه موږ دعاوې کوو چې کوم خلک په دا معاملاتو کې ښکیل دي، خاص کار وصفي لاله شمشوزی اوسېږئ بیخي داسې په مورچو کې سره ناست دي، دا د الله رونه کې نور د مسیزۍ ده، د میزۍ ده، د دې خبره د خدای رونه کې د ملک شاه جان او د ملک باري، د ازما او د محمود خان دا د خدای رونه کې. دا ټول خبرې دا چې رونې شوې موږ سره کښېنستو، زموږ سر سره خلاص، زموږ بچی په تعلیم پسې ولاړې، بزګر مې په بزګري پسې ولاړې، کاروباري مې په کاروبار پسې ولاړې. نو به هر سړی پر خپل ځای باندې شکر هم وباسي، صبر به مو وکړي او خپل کار ته به دوام ورکړي. ومن الله توفیق.